أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 4 یسألونک دوی تپوس کوي دتانا اے پاک حبیب ماذا احل لهم چې صح حلال کړل شوی دی لهم د دوی د پاره دینه مخکې آیاتونو کې د حلال او د حرام سيزونو ذکر وشو وز دلته کې هم دغه متعلق یو سوال دی او جواب دی صحابه سوال وکړو چې د الله پیغمبره صحابو کې بعض صحابه شوقیانو د خکار به کو خکاریانو بک نو مونږ خکار کو خکار د پاره چې کوم دی سپی تعلیم یافته کو سپی له د خکار تعلیم ورکو یا بازلا یا باشلا نو په دې باندې خکار څنګه دی چې د سپی خکار او کی یا د باشه خکار او کی یا چیته منظرې چې کوم دی آشنا کړي تعلیم یافته کړي هغه خکار او کی نو دې چې د خکار وروړي او خکار مړي نو د دې خکار څه حکم دی د دې نه مخې ته تیر شو کنه چې کوم خکار هغه زناور خړلې وي او مړي او دغه رنګ چې کوم دی کوم مړای چې کوم دی خبيشي وي کوم زناورو او په ګټه یا په لول چې کوم دی ټکولې وي دا ټول باز مخې ته تیر شوی دی نو دلته کې د خکار متعلق تپوس کوي چې خکار کې کوئی ځلې سپه آشنا کی یا چې کوم دی بازو باشو باتورو چیتا دا خکاری کی او د وجه نخکار او کی او غخکار دل روړي دی انسان له غخکار مړوي نو آیا دا خکار د خکاری د لپاره حلال دی او کو حرام دی بغیر د ټوپک وشتلو د دې باره کې کوم دی سوال کړی دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او پدې کې د دې بحث دی چې کم خکار به حلال وي او کم سپیچ روړي حلال به وي څنګه خکار به حلال هر هغه سیس چې هغه په پنځه سره ښکار کی په مرغو کې دا مردار دی په پنځه سره چې کوم مرغه ښکار کی دا مردار دی اكو باشه دی کو باز دی کو باتور دی کو کارغه دی خو چې کوم شي په پنځه سره ښکار کی ښکار کول ګوري یو خو توتی دی توتی په پنځه باندې خوراک کی ښکار نه کی توتی حلال دی موږ عام خلک وي توتی مردار دی توتی حلال دی چې کوم سیس په پنځه سره ښکار کی نو د دې متعلق صحابه تاسو نو د سپی یا د باز یا د باشه د پاره 15 شرطونه چې کوم دې ذکر کړی دي چې دا 15 شرطونو سره باز یا باشه یا باتور یا سپی د اخکار او کې او تعالی د اخکار وروړي او د اخکار مړي دا بیا هم حلال دي لومبنه شرط پکې دا دی چې دا باز یا باشه یا د سپی د تعلیمي یافتوي یعنی دا سپی خکاری وي دا باز خکاری وي څه مطلب تا ته پته څنګه لګي چې دا سپی خکاری دی یا دا باز خکاری دی چې سپی ته په خکار پسې ورخوشي کې په اوسه پسې دی ورخوشي کو په ګډه پسې دی ورخوشي کو په سویا پسې دا سپی ورخوشي کو او دا سپی خکار 1900 تاله راوړو او دې سپی دی په خپل باندې اون خوړو نو دا سپی خکاری دی کو چې په خپل ته او خوړو بیا دا خکار تعالی راوړو دا خکار مړ دی دا بیا مردار دی نو د سپی د خکاری توپ د پاره غټه نه خدا ده چې سپی خکار اوږي غون خکار ته لروړي او تا ته کیدی په خپل ته اون خوري نو دا سپی خکاری دی نو لومبنه شرط ورلدا دی چې دا سپی بخکاری یا چیتا شو
دغه رنګ په مرغو کې باز دی، باشه دی، باتور دی، تا عادت کړی دی، ښکاری کړی دی، نو د هغه د ښکاري کېدو نښه دا ده چې دی تا مرغۍ پسې ورخوشې کو او دی په مرغۍ پسې لاړ او تا ورته ډایرکټ بیا آواز وکړو چې واپس شه او دی ستا په آواز باندې واپس شو، نو دا باز ښکاري دی. او که چېرې دی واپس نه شو نو دا بیا ستا دپاره ښکار نه کوي، دی د خپل ځان دپاره ښکار کوي، لہذا دا ښکار بیا مردار دی، کو تالی راوړو دا مړ شي. د باز باتور مرغو دپاره دا شرط دی چې تا ور ولیږو چې ښکار پسې دی ورخوشې کو او بیا دی ورته ووایي چې واپس شه په خپله ژبه کې او دی واپس شو نو دا ښکاري دی. سپی دی ولیږو تالی ښکار راوړو په خپله دی ونه خوړو نو دا سپی ښکاري دی. نو لومبنی شرط ورله دا دی چې دا سپی به تعلیمي یافته وي، دی به معلمي، دی به پوهی، دی به ښکاري، موږ د ښکاري وایو، دا سپی به ښکاري او د ښکاري نښه تاسو ته ما وښودله. دقه شان د باز باتور دا به ښکاري، دا لومبنی شرط. دویم شرط ورله دا دی چې تا دغه سپی یا دا باتور په خپله اراده پرېښي وي، تا ورخوشي کړي ښکار پسې، داسې نه چې په خپله باندې هغه لاړ په هوا کې ګرځېدو ښکار یې وکړو تالی راوړو او تالی راوړه دغه ښکار مړو، دا بیا مردار دی. ستا اراده ولا شرط چې تا ښکار پسې ور پرېښي وي، تا ښکار پسې ور خوشي کړي وي، دا ورله دویم شرط دی چې ته به ښکار پسې ور خوشي کوې، په خپله به نه. اوس باز دی تا اشنا کړی دی، دی بار بار ګرځي او تالی چې کوم دی څه شي ونیسو راوړودله نو دا ستا لپاره بیا مردار دی کو دی مړي. نو دویم شرط ورله دا دی چې تا ښکار پسې ور پرېښي وي. دریم شرط ورله دا دی چې دغه ښکاري زناور دی په خپله د هغې نه ونه خوري، کو په خپله یې ته وخوړو تالی راوړو نو پوه شي دا ښکاري نه دی، نو دا ورله دریم شرط شو، بیا هم دا سی ستا لپاره مردار دی کو مړي. څلورم شرط ورله دا دی چې دغه سپی یا باشه یا باز د پرېښودو په وخت کې تا بسم الله ویلي چې څنګه یې پرېږدی بسم الله الله اکبر دې پې ووایي، بسم الله الله اکبر دې پې ووایي او دې لړو ښکار یې چې کوم دی مړ کو او تالی یې مړ ښکار راوړو ستا دپاره حلال. څلورم شرط ورله څه دی چې تا به د سپي یا د باز پرېښودو په ټایم دا بسم الله وي. پنځم شرط امام ابو حنیفه رحمه الله ورسره جدا لګولی دی. امام سیبی چې پنځم شرط ورسره دا دی چې دغه ښکاري زخمی کړي وي، دا ښکاري زخمی کړي مطلب چې وینې ترې ایستي، چې دا ښکار یې تا له راوړو په دې ښکار کې لږ ځای هم وینې شوی نه دی نو دا بیا د منخنقه په حکم کې راځي، داسې دی لکه مری باندې چې ولغلي شوي، مری ولا خفي کړي چې وینې دې ایستي وي یعنې زخمی کړي. او دا شرط دا د من الجوارح نه دلته کې چې کوم دی اشارتن معلومیږي. نو پنځم شرط ورله دا دی چې دغه ښکار به یې زخمی کړي، وینه به یې لږه به یې ولي یا ډېره خو چې کم سے کم زخمی کړي، دا ولا پنځم شرط. مشهور خاتم طوایي موږ ته پښتو کې چې کوم دی اتم طایي وایو، دا په سخاوت کې ډېر زیات مشهور د نوم خاتم طوایي و. اوس هم چې څوک سخاوت ډېر کوي ډېر سخي نه موږ دې لکه ته اوس هم تمطایي، موږ پښتانو دې تمطایي جوړ کړی، دا خاتم طوایي دی ډېر مشهور و. د ده زوی د غدي بن خاتم دا عیسائی او دی په نهمه یا لسمه هجره کې راغی نبی علیه السلام له ایمان یې راوړو. چې ایمان یې راوړو نبی علیه السلام دوی د الله پیغمبره مو خپلو علاقو کې سپي او بازونه ساتلي دي او هغه مو ښکاري کړي دي، عادت کړي مو دي، ښکاري کړي مو دي. نو موږ بعضې وخت کې داسې وکړو چې سپی یا باز ور پرېږدو یا سپی ور پرېږدو دی لړ شي ښکار وکړي، نو زموږ دا سپی چې کله لړ شي ښکار کوي نو د دوی سره بل یو سپی راشي هغه ورسره هم دغه ښکار په جمع باندې وکړي، نو دغه دواړه سپي موږ له ښکار راوړي، یعنې دوو سپو ښکار وکړو، نو دا ښکار زموږ دپاره حلال دی او که نه حرام دی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی دا ښکار ستاسو دپاره حرام دی ځکه چې انما سمیت علی کلبک، وی تا په دې خپل سپي پرېښودو په وخت کې کلمه ویلې وه، نو ستا دا سپي معلم مو تعلیم یافته و ښکاري مو او دا بل سپی چې ورسره میلاو شوی دی د خو پته نه لګي. دویمه دا چې تا ته د خپل سپي د پرېښودو په وخت کې کلمه ویلې ده د هغه په وخت کې کلمه نه ده ویلې، دا دواړو شریک ښکار وکړو دا ستا لپاره حرام، دا ښکار ستا لپاره حرام دی. نو دا 5 شرطونه لیکلي دي چې دا 5 شرطونه پکې سپی باز باتور چیتا دا ښکار وکړي تالی راوړي او ښکار مړي نو دا ستا دپاره حلال دی. کو چېرې ژوندي نو په هر صورت کې ته ځان له حلال که خو حلال دی، خو که مړ وي دا ستا دپاره حلال دی. دا 5 شرطونه
ورله چې کوم دی ذکر کړي. نو فرمایي الله پاک یسألونک دوی تپوس کی تانا اے پاک حبیبا ماذا احل لهم چې څه حلال کړل شوي دي د دوی د پاره. قل اوه وته اے پاک حبیبا احل حلال کړل شوي دي لکم الطیبات ستاسو د پاره پاک سیزونه. پاک سیزونه دا د مسلمانانو د پاره حلال کړل شوي دي. وما علمتم او هغه چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح زخمی کونکو زناور ہوتا یعنی خکاری زناور ہوتا یا خکار کونکو زناور ہوتا. وما او هغه علمتم چې تاسو تعلیم ورکړي وي تاسو خکاری کړي وي من الجوارح زخمی کونکو زناور یا مرغی کو مرغی وي او کو زناور وي خو چې خکاری کونکي وي. وما علمتم او هغه چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح زخمی کونکو زناورو یا مرغو ته مکلبین چلیګونکي تاسو او زغلونکي تاسو. مکلبین دا اصل کې مکلب دا په اصل کې تکلیف نه مشتق دی او دا سپوت تعلیم ورکولو ته وایي. تکلیفو دا سپوت تعلیم ورکولو ته وایي. دا لفظ د ښکاري زناورو د تعلیم ورکولو او ښکار پرې ښودلو کې بیا وروستو چې کوم دی استعمالېدل شروع شو. نو د دې معنی ده چې مکلبین چې تاسو لیګونکي یې او زغلونکي یې تاسو په ښکار پسې. مکلبین چې تاسو لیګونکي یې او زغلونکي یې په ښکار پسې. تعلمون هن تعلیم ورکوي تاسو مما د هغه نه علمکم الله چې تعلیم درکړی دی تاسو ته الله. فکلون خورئ مما د هغه نه امسکنا. نو ګوره لومبي یسألونک ماذا احل لهم قل اوه ته پاک حبیبه احل لکم چې حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره الطیبات پاک څیزونه. وما او هغه علمتم چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح زخمی کوونکو زناورو ته. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا سیز دی ښکار چې کوم دی زخمی کړي نه وي تاله راوړو او په دې کې زخم نه دی لګولی وینه ته نه ده وتې نو دا بیا حرام دی. نو هغه دا شرط دی ځنه چې کوم دی اغسته دی چې من الجوارح د دې نه اشارتن دا خبره معلومیږي چې هغه زناور چې دا ښکار به زخمی کړي. دویم مکلبین دویم شرط دی ځنه معلومیږي مکلبین چې لیګونکي او زغلونکي تاسو چې تاسو پریخي راسپې کو په خپل شوق باندې تلی نه بیا د ښکار تعالی نه دی راوړي چې تا پریخي وي. دا دویم شرط. دریم تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکوي دیتا تعلیم ورکوي یعنی ښکاری کوي مما د هغه نه علمکم الله چې تاسو ته تعلیم درکړی دی الله چې تاسو ته ښودلی دی الله. تاسو تعلیم دی سپي ته ورکوي دا علم دی سپي ته ښایي کم چې تاسو ته الله ښودلی دی. نو دا والا بل شرط شو چې دا سپی به تعلیم یافته وي. فکلو دریم شرط شو فکلو تاسو خورئ مما د هغې نه امسکنا چې ساتلی وي یا نیولی وي د ښکار د سپي یا د باشو ښکار علیکم ستاسو دپاره نیولی وي یا ساتلی وي ستاسو دپاره. نو دا ورله څلورم شرط شو چې په خپله یې دې نه خوړلی او ستاسو دپاره تلي ستاسو دپاره نیولي. خو د ځان دپاره نیولي بیا ستاسو دپاره حلال نه دی. وذکرو پنځم شرط وذکرو تاسو یادوئ اسم الله نوم د الله علیه په هغې باندې د سپي د پرېښودو په ټیم کې د الله نوم یادوئ. بسم الله الله اکبر پې وایئ. واتقوا الله ویریږئ د الله نه چې هغه زناور چې هغه رغښتې دی یا چې کوم دی د سپي پې هسې زور کړی دی په زور یې مړ کړی دی زخمی کړی نه دی مردار دی او تا چې کوم دی خپې ولې لکه زمونږ د ښکاریانو په شان دی اوبو ته کړی او هغه سیز دی وخوړو نو حرام دی وخوړو د دې وجې نه وي واتقوا الله د الله نه ویریږئ.
ټول خلک په حرامو کې مبتلا دي ښکاریان چې څومره دي زمونږه نو دا ټول په حرامو کې مبتلا دي هغه سیس خوري په چریز باندې چې مرغۍ ولګېږي چې سوره شي هغه مړه شوي په دې آبادي ټوپکو چې کوم مرغۍ ولګېږي سوره شي مړه شوي هغه مړه دي راوړې وي دا د ښکار مرغۍ ده حلاله ده نو دا د منحنقه په حکم کې راځي دا داسې ده لکه خفي کړي شي دا حرامه ده واتقوا الله ويرګه د الله نه ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اغستونکي دی يسألونك دوی تپوس کی د تانا ای پاک حبیبا ماذا احل لهم چې څه حلال کړل شوی دی لهم د دوی د بارا قل او ایوتا ای پاک حبیبا احل لكم الطيبات چې حلال کړل شوی دی تاسو د بارا پاک سيزونه وما علمتم او هغه چې تاسو تعلیم ورکړی وی من الجوارح زخمی کون کی زنا ورتا خکاری کون کی زنا ورتا زخمی کون کی زنا ورتا مکلبینا چلی گن کیے اس غلون کیے تاسو تعلمونهن تاسو تعلیم ورکوي دویتا تعلمونهن تاسو تعلیم ورکوي دویتا مما دهغنا علمکم الله چې خودل دي تاسو ته الله چې علم خودل دي تاسو ته الله دلته کې علماء یو نقطه لیکل لګور وي دا سپي پلیت شي دی پلیت خود دې چې کله معلم د علم زده کړي او د لړ شي ښکار راوړي ښکار مړ وي دا ښکار بیا هم ستا دپاره حلال دی ځکه چې وي دا سپي علم حاصل کړی دی او دویم دا چې تا په ذکر سره دا ښکار کړی دی د علم او ذکر نو د سپي علم حاصل کړی دی تا ورته علم ښودلی دی او د ښکار د پرېښودو په وخت کې دی د الله ذکر کړی دی نو د دې علم او د دې ذکر په برکت سره هغه مردار سیز هغه الله ستا لپاره حلال کړو یعنې د هغه پلیت سیز ښکار چې سپی دی پلیت دی هغه تاله مړ ښکار راوړو ستا دپاره الله د دې علم او د دې ذکر د وجې نه الله حلال کړو نو چې دا علم او ذکر انسان ازدګي چې د اشرف المخلوقات دی نو دی به الله پاک څومره پاکوي او دی به الله پاک څومره خپل ځان ته اوچتي مکلبین چې لیږونکي او ځغلونکي تاسو تعلمونهن تاسو تعلیم ورکوئ دیتا مما د هغې نه علمکم الله چې ښودلي دي تاسو ته الله چې علم درکړی دی تاسو ته الله فکلو تاسو خورئ مما د هغې نه امسکه نه چې د ښکاري ځناور ساتلي وي یا نیولي وي علیکم ستاسو د پاره دغه ښکار واذکر اسم الله علیه تاسو ذکر کوئ تاسو نوم اخلئ تاسو یاد کوئ نوم د الله علیه په هغې باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بېشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اخیستونکی دی یسألونک دوی تپوس کوي د تا نه پاکه حبیبه ماذا احل لهم چې څه څیز حلال کړل شوي دي د دوی دپاره قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه احل لکم الطیبات حلال کړل شوي دي ستاسو دپاره پاک څیزونه وما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو تعلیم ورکړي وي من الجوارح زخمي کوونکي ځناورو ته مکلبینا من الجوارح زخمی کون کی زناور ته یعنی تاسو ښکاریان جوړ کړي وي مکلبین چې لیږونکي یې او ځغلونکي یې تاسو تعلمونهن تاسو تعلیم ورکوئ دوی ته مما د هغې نه علمکم الله چې ښودلی دی تاسو ته الله فکلو بس تاسو خورئ مما د هغې نه امسکه نه چې ساتلی دی امسکه نه چې ساتلی دی د ښکاري زناور دغه ښکار ستا دپاره امسکنا چې نیولې دی د ښکاري ځناور ښکار ستا دپاره امسکنا چې ساتلې دی یا نیولې دی د ښکاري ځناور دا ښکار علیکم ستاسو دپاره واذکروا اسم الله تاسو یاد کوئ نوم د الله علیه په هغې باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بېشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اخیستونکی دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين